मोहम्मद रजा। ये जो ऊपर 4 स्पीकर लगा रखे हैं, आपको इस बात की जानकारी है कि ये बैन है स्पीकर बजाना? बैन? हाँ, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ये बैन है स्पीकर बजाना। जो रोज़ सुबह शाम इतनी ज़ोर से आवाज़ बजाते हो, गांव से तक जाती है, इस बात की जानकारी है? इस तरह की खबर कोई थाने से तो करवाई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम मलगुरो जुनैद खान मा دا ویډیو لګه مکمل وګورئ چې دا د انډیا یو ویډیو ده چې په جمعات باندې کوم سپیکر لګیدلی دا یو کس ورغلی او د لوي چې د سحر بانګ په سپیکر کې نه کې او دا سپیکر چې کوم دی دا وای تا لګولې دا وای راکوزی کا ډېر افسوس مقام دی کله چې یو ملک مسلمان نه او پاغه باندې د مطلب د هندوانو حکومتي د غیر مسلم حکومتي کې بیا داسې واقعیت ډېر راځي هغه کې بیا مسلمانانو سره زیاتې ډېر کې تاسو له پته راځي په انډیا کې خو مسلمانانو سره ډېر زیاتې کېږي دا ویډیو ګورو چې نور پکې څه خبر دي اخر کې په خپل خبرې هم کوم नहीं। ये आपको खबर नहीं है कि इतनी तेज आवाज़ में लाउड स्पीकर पे सुबह और शाम ये बजाते हो डेली? इसकी जानकारी नहीं है, मतलब ये कहना चाह रहे हो? ज़्यादा थाने से कोई खबर आती है ऐसी इस तरह की? नहीं, आपको जानकारी है या नहीं है? आपको जानकारी नहीं है, ठीक है। मतलब अभी मैं हूँ ककरोले गाँव का। अच्छा। धर्मेंद्र नाम है मेरा, और यहाँ से तकरीबन 1-1.25 किलोमीटर मेरा घर है, और सुबह शाम दोनों टाइम ये आवाज़ मेरे घर तक पहुँचती है। यहाँ से? हाँ, ठीक है। ऊपर 4 स्पीकर लगा रखे हैं, तो कोई बात नहीं, कम ठीक है। मतलब कम तो वैसे है, लेकिन कम है तो ये इतनी दूर कैसे जा रही है? कम होती तो देखो उसमें जो आवाज़ होती है वो دا یو هندو بدبخت لګیا دی، دا امام لګیا دی چې ستا چې کوم د جمعات دا بانګ دی دا د ما تر کوره پورې راځي او کور د ما ډېر لرې دی او د سهار بانګ او د ماښام بانګ راځي. مطلب ویډیو لږه مکمل وګورئ چې د بانګ حوالې سره زموږ خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کله چې د بانګ حکم راو نو زموږ خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم حضرت بلال له حکم وکړو چې ته به بانګ وې او په اوچت ژبه خېجې بانګ وې، چونکې هغه ټایم کې خو سپیکر یې نه وي نو حضرت بلال رضی الله تعالی عنه به دا چې مدینه کې یا مکه کې چې کوم کورونه غټ کور به لچاو په هغې باندې به خطو د صحابه کرام کورونو بره زیله به خطو او هلته نه به اذان کول او ښه تیز اواز سره به اذان کولو، مطلب چې خلک یې اوري. دا خو ګوره د مونځ دپاره یو بلاوه ده، مونځ دپاره یو دعوت دی مسلمانانو دپاره چې مونځ ته راشئ، د کامیابۍ طرف ته راشئ، د الله طرف ته راشئ. خو بیا هم اوس نن سبا چې کوم ماډرن دور دی نو دوی کې خو د تیز اواز ذریعه صرف سپیکر دی، نو سپیکر چې کوم دی دا الاؤډ دی، مطلب دا په اسلام کې دی چې په تیز اواز به بانګ وي چې خلک ډېر واوري، نو تیز اواز صرف او صرف سپیکر دی. مطلب نو بیا هم دا انډیا راځي، په انډیا کې د امام مسجد له یو کس بدبخت لګیا دی راغلی دی والله چې دا سپیکر یې میکر لري کا مطلب اور بانګ چې کوم دی ستا ډېر لرې پورې راځي او دا مونږه ډسټرب کوي. داسې مخکې سونی نګم هم ویلي وو د انډیا چې کوم سنګر دی هغه هم داسې یو بیان ورکړو چې د سحر بانګ زما خوب خرابوي. نو داسې ډېر بدبخته خلک په دې دنیا باندې شته دی. دا ویډیو لږه مکمل مخکې نور هم وګورئ چې نور پکې څه خبرې دي. 10 पॉइंट होती है आवाज़ वॉल्यूम में। ये एक तो मैं सुनो मेरी बात, ये सरासर इलीगल है। ये स्पीकर हटाओ नहीं हटाओ मर्जी है, लेकिन इसको बजाना बंद कर दो। इसको बजाना बंद कर दो. دومره دا نه سړی بچی د ګوره افسوس دا دی که نه چې دا امام چې کوم صاحب ولاړ دی وګوره څومره مطلب ولاړ دی، مطلب لاس کې سشته نه ډېر بېوسه ولاړ دی. وګورئ ولله چې څومره په ښه انداز ورسره خبرې کوي. دا چې مسلمان ملک وي نو د امام په ځای به له ډېرو خلکو جواب ورکړی و. په افسوس چې غیر مسلمه چې کوم دي هغوی کې دا قسم حرکت ډېر شته دی. دې نه مخکې تاسو له څنګه مه وي سونی نګم داسې بیان ورکړی، اوس دی شو داسې ډېر مطلب مختلف بیانونه به تاسو واورئ چې دی په جومات کې په سپیکر باندې مطلب پابندي لګوي. ډېر د افسوس مقام دی. अगर मैं इसकी शिकायत करूंगा थाने में भी करूंगा और सारी तरह करूंगा, और अगर 1 हफ्ते का टाइम मैं दे रहा हूँ, ये स्पीकर की आवाज़ मेरे को नहीं आनी चाहिए। ये स्पीकर की आवाज़ दोबारा आई कंप्लेंट तो मैं करूंगा ही करूंगा। तो यहाँ 4 मंदिर भी होगा और घर भी होंगे, चारों तरफ 50-10 स्पीकर मैं लगा दूंगा, और जो स्पीकर बजेगा उससे फिर तिगड़ी आवाज़ में स्पीकर बजेंगे। यहाँ का माहौल ख़राब करने की कोशिश मत करना। अगर ये बात यहाँ का माहौल ख़राब करने की कोशिश ना करना. दې سره چې دی ذهن له وګوره دې سره دی ماحول خرابې کړي. افسوس مقام دی. مسلمان ډېر بېوسه ولاړ دی. وګورئ ولله جي هغه لا پته راکړه سوی هم نو کېدی شي چې راګیر مې کړي او مړ مې کړي. داسې دا دومره بدبخته خلک دي، د هندوان چې کوم دي دومره بېرحمه خلک دي. هغه لا پته راکړه سوی یم
خیر مې نشته، ډېر مطلب ډېر بې وسه ولاړ دی. نو الله پاک دې د مسلمانانو په حال باندې رحم وکړي او داسې خلک چې کوم دي الله پاک دې د دنیا نه اوچت کړي، پیدا دې ول الله پاک هدایت ورکړي او که هدایت یې نصیب کړي نو الله پاک دې داسې خلک د دنیا نه اوچت کړي چې کم خلک اسلام ته نقصان ورکولو کوشش کوي، ورکول خو نقصان نشي، نه د اسلام مطلب دی دغه راکامۍ پکې راوستی شي، خو کوشش خو کوي لګیا دي که نه. نو ډېر زیات خفه شوم چې دا ویډیو ما وکتل، ګوره چې یو آزاد ملک، یو اسلامي ملک، هغې کې داسې خبرې به ته ونه لري. څنګه چې زموږ شکر الحمدلله پاکستان شو، داسې نور ملکونه شو، افغانستان شو، UAE شو، سعودي عرب شو، چې مسلمان ملکونه دي، ښه په تیز خلک خوشحالېږي له سره د چا کور چې جومات سره جوخت یې خوشحالېږي، وایي شکر د بانګونه ورو جومات سره جوخت یو. او داسې بدبخت خلک دي چې بس افسوس مقام دی. د ویډیو کتلو ډېره زیاته مهرباني. ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ، جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. ډېره زیاته مننه. والسلام.